د نېشنل رولر سپورټ پروګرام لخوا په بچا خان میډیکل کالج مردان کې د صحت کارت د فواید او په هغه کې شامل مختلف علاجونو حواله سره یو آگاهی سیمینار تابع کړی شو چې مقصد یې د صوبایي حکومت په تعاون سره د مقامی نمائندګانو په ذریعہ هر یونین کونسل کې ولس ته د صحت کارت په ذریعہ علاج او په مختص کړی شوي هسپتالونو کې د هغې د استعمالولو طریقه کار په حواله سره تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دې موقع سیمینار کې د محکمې صحت افسرانو، سماجی شخصیاتو او صحافیانو ګډون وکړو. مقررین د وینا په وخت وویل چې صوبې کې د هر یو فرد شناختی کارت د هغه او د هغه د کور لپاره صحت کارت دی کم باندې چې هغه د 10 لکو روپو پورې علاج کولی شي. پښتونخوا ریډیو سره د نېشنل رولر سپورټ پروګرام ډیسټریکټ کوارډینیټر خپل خبرو کې وویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ناصر اقبال دی. زه NRSP ادارې سره تعلق ساتم. دلته کې په مردان کې چې کوم د صحت کارت حواله سره کوم پروجیکټ دی د دې ز ډیسټریکټ کوارډینیټر یم. نن دا زموږ چې کوم ایونت وو د دې پروجیکټ پراپر لانچینګ ایونت وو. دا پروجیکټ موږ نن شروع کو په مردان کې. په دې پروجیکټ کې به موږ په ډیسټریکټ مردان کې چې کوم دی مختلف جنرال کمیونټي سټیک هولډر هیلث ډپارټمنټ یا نورې کوم ادارې دي هغوی په منځ کې او د کمیونټي په منځ کې چې کوم اویرنس دی دا به موږ چې کوم د خلکو ته ورکو چې په دې صحت کارت په طریقه باندې چې کوم د څنګه علاج کول دي، صحت کارت نه څنګه فایده اوچتول دي. چونکه ګورنمنت په دې باندې یو اسسمنټ کړو چې په هغه کې ګورنمنت دا کنکلوژن او دا غي دا نتیجه و دا غي اسسمنټ چې خلکو ته د صحت کارت باره کې معلومات نشته دي. نو د دې لپاره ګورنمنت د سوشل هیلث پروټیکشن انیشیټیو او د GIZ په تعاون فاینانشل مالی تعاون سره چې کوم د ګورنمنت یو پروجیکټ ډیزاین کو پایلټ بیس باندې چې هغه پرانستا په مردان کې نن وشوله. پر دې پروجیکټ کې مختلف مونږ مردان په 75 یونین کونسلو کې کور ته ځان رسو. زموږ چې کوم ورک فورس ته هغه بزان رسي، زموږ چې کوم نمائندې دي هغه کور ته په کلو کې په یونین کونسلو کې د هیلث ډپارټمنټ په تعاون سره چې کوم د دې چې کوم اویرنس طریقې کار دی چې څنګه به د دې نه فایده اخلي او په کومه طریقه به اخلي او الته چې کوم د څنګه زی هسپتال کې بچا سره ملاوي د دې حواله سره چې کوم دی اوورال چې کوم اویرنس سیشن دی هغه موږ د مردان کې خلکو ته ورکو. د صوبایي حکومت د صحت کارت د دغه پروګرام سره غریب خلکو ته په علاج کې ډیره اسانتیا ترلاسه شوه. د کم لوجه نه صرف سرکاري هسپتالونه بلکې مختص کړی شوي تقریبا 1000 پرایویټ هسپتالونو کې هم د صحت کارت په ذریعہ مفت علاج ممکن دی. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.